الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الكوثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. دا سورت د دې نوم یې ښودی شوی دی سورت الکوثر او دا په دې سورت کې دا دریم نمبر ټکی الکوثر ذکر دی. بس یو نوم به و دای نوم شو. د دې کوثر دا نوم کېدو یو وجم دا هغه دا چې کوثر د کثیر نه په کثرت کې په ډیروالي کې الفاظ باندې معنی دا ډیرواله کثرت خیر برکت. رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل خپل شاګردانو ته وی چې په جنت کې یو نیر دی او د هغه نیر نوم دی کوثر. د هغې دواړه کنارې چې دي شولډرې چې ورته وایي روډونو ته چې اوس کړ د دې دا دواړه طرفونه چې دي دا د سرو زرو نه جوړ دي. د دې نیر دا دواړه دیوالونه چې پخ شوي دي دا د سرو زرو د خښتو نه جوړ دي او لاندې چې پکې کم کاڼي دي نو دا ملغلرې دي یاقوت او مرجان دي. په هغې باندې دا اوبه راپاسه بهیږي. یو د اوبو صفایي ده، دویم غاړې ته سونا ده، بیا منځ کې چې کم کاڼي دي نو هغه کاڼي یاقوت او مرجان دي بالکل خالص. نو د هغې په وجه باندې سره اوبو ښکلا څه پکې دننه هغه کاڼي د یاقوت او مرجان او څه پکې د سونا د دې ښکلا په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې دا اوبه چې دي نو دا به احلا من العسل د ګبین نه به ډېرې خوږې او د شودو نه به ډېر سپینې خالص وي او د واورې نه چې دی نو دا به ډېر یخي او د دې نه چې کم بی راځي نو د هغې هغه بي به د مشکو نه ډېر زیات. د دې اوبو هغه خوند یوازې نه د دې اوبو نه چې کم سمیل راځي هغه به ځان له یو د مزې څیز نو دغه نیر هغې ته کوثر ورته وایي. او یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حوض دی، حوض د نیر په ځای حوض. هغې حوض دونه غټ دی لکه د فلسطین نه واله دا هغه یمن پورې غټ حوض دی. هغې کې چې دننه کمې اوبه دي هغه دومره زیاتې برکتي دي چې چاته یو ګوټ وکړو که نه نو بس بیا به د جهنم اور هغه ته څه نه شي ویلی. رسول الله علیه السلام فرمایي د هغې حوض کوثر په غاړه به زه ولاړ یم او نور پیغمبران به وي خو ما ته چې کوم حوض کوثر کاروله شوې ده به خپلو امتیانو باندې د کوثر اوبه څکم چې د جهنم اثر ورباندې را نه شي. او بیا به زه د الله مخې ته چې سپارش کوم نو هغه به دې حوض کوثر غاړې ته راځي. هغه خلک بعضې خلک به داسې چې به د کوثر دې غاړې ته نه راځي، د حوض کوثر خواله به نه راځي. نو زه به الله ته آواز وکړم، زه به ملایکو ته آواز وکړم چې یا الله هغه سړی زما امتي دی، هغه د اودس نښې دي پرې، هغه دی هغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هلتې نه به راته جواب میلاو شي چې ته چې د دنیا نه راغلی وې بیا دې داسې حل کړی دی چې ما احدثو بعدک بدعات او خرافات یې له ځانه جوړ کړي نو لهذا دغه اوس پته پسې نه حسابېږي. دا ځان له آزاد خلک دی ګرځي چې کوم خواځي. نو دا دومره خیر چې دی چې د ټول انسانیت کې د امت مسلمه د خیر سبب به ګرځېږي نو پیغمبر علیه السلام له چې الله تعالی څه ورکوي د دې نه زیات به ولې څه ورکوي. موږ سره خو چې چېرته د یو نوکرۍ نه د یو 15 بوجو د سیمنټو لګولو اختیار راشي او موږ چېرته په یوه پارټۍ کې چېرته پراجیکټ لیډر یو نو موږ بیا په ځان نه پوهېږو، موږ وایو هغلته یې کوم هلته یې نه کوم دومره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم له د ټول انسانانو د رزق یعنې د حوض کوثر د هغې اختیار ورته میلاو دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سرویان د خپلو امتیانو هم وي ورسره نو د دې نه زیات خیر به د پیغمبر دپاره بل کوم کېدی شي. وایي داسې کتابونو کې دا د دې دا سبب دا وجه دا شان نزول بیان شوی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بچی و عبدالله، بل بچی و قاسم، یو مړ شو بیا بل مړ شو نو لوڼه یې وې څلور خو زامن یې نه و. بیا چې زامن یې نه و نو د مشرکانو ورپسې پروپیګنډه وکړه، ویل میراث شو. میراث هغې ته وایي چې د هغې لاندې
یا مستقل بچی نه کیږي لاندې نسل یې کټ یا دا چې بچی کیږي هلونه کیږي دا منه نه شي نو دا غي په وجه باندې سړی ته یو ذهني کوفتی تکلیف ورته چې یاره دا فرض کړه زما د لونو زما د کور نه بل کور ته لاړ شي نو زما سو بیا سوق یا که زه کمزور شم زمانه روسته به زما په دې باندې سو کولاړي نو دا ټینشن نه سړی سره نو هغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې داسې پروپاګاندا شروع نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام له تسلی ورکړ سی وته وي بسم الله الرحمن الرحیم دا سورته نازل چې ان اے پیغمبر بهشک مون اعطینا مونږ درکو کا تعالی اعطینا مونږ عطیه درکړه کا تعالی څه شم درکو الکوثر حوض کوثر نهر کوثر یا خیر کثیر چې کومه معنا دي کوله ټول ان بهشک مونږه اعطینا ورکو کا تا الکوثر کوثر فصلی بست د دې شکر ادا سیدا کا چې نعمت در باندې راغی حوض کوثر تقسیم ستا سره اختیار شو زمون خلکو چې کله چرته لږ ښېګړه کې ورسره وشي زوی پیدا شي زوی وادي چرته سم چاته مقابله به الیکشن کې یا بل سم وی ګټي نو بیا شي کونټري سره ته وخی جوړه دي پیغمبر علیہ السلام ته الله تعالی وی چې تعالی دون نعمت درته ملاو شو احسان در باندې الله وکړ د دې شکریا به څنګه راکې فصلی پس تخپل منځ کوله ربک تخپل رب د پاره ګور منځ هم دوه قسمه یو هغه چې خلک د خلکو د پاره هغه ته موږ پرونو وی چې هم یراؤنا هغه ته رؤیت کوي خنور خلکو ته کوي نو فصلی تم منځ کوله ربک تخپل رب د پاره فصلی فانو سولی منځ کوله ربک تخپل رب د پاره تخپل رب د پاره د خپل رب د رضا د پاره لرضا ربک تخپل رب د رضا د پاره او ونحر نهر په عربی کې وایي د اوخ علالول د اوخ چې خلک علالۍ نه په جوړ کې نه لګي دې کې دا غدا کم غړۍ باندې چې را تنگ دی دې کې یو غټ رک دی بس هغه ولې په چړکی باندې په 13 طرف وي دا غي نه راخلاص شي به ځقه ته دښو نو ونحر مطلب دا چې اوخ علالې عربستان کې اوخان ډیر د نورو دغه په نسبت باندې د نورو سارو په نسبت باندې ونحر نهرم د الله لپاره منظم د الله لپاره د خپل رب لپاره کو او نهر یعنی قربانیم د خپل رب د پاره کو پاتې دا چې خلک پتا پسې ملنډي کوي نو ان شانئک ان بیشک شانئ شنآن دشمن ته وایي ان شانئک استاد مقابل چې کوم خلک د استاد دشمنان هو هغه الابترو هغه به اولادي ابتر هغه ته وایي چې هغه نسل کټ شي یا د لکې د مال نه کټ کی یا بعد وخت جګړه کې د سړی نه د پیدایش د علی دې ختم شي دې ته ابتر ورته وي نو الله تعالی هغه ته سوې ابتر ورته و دي خو پیغمبر ته وي چې دې ابتر شو او اصل ابتر دا دی ولې ځکه چې دی خو کافران دی ابو جهل له ورسته زوی بیا مسلمان شوی دی نو دوی د پلار په نوم نه مشهور اکرامه او د محمد رسول الله په نوم باندې مشهور دی عبد الله بن ابي چې دینو عبد الله بن ابي چې دینو هغه لاړو الله تعالی دا غم تعلق ویلا تصلی من مکه علی په دې څه خلکو باندې مولد جنازه په مکه او زوی چې دینو هغه د پیغمبر علی السلام په سب کې ولاړل او یو ځل پلار چې په پیغمبر پسې خبره کړې وسه ولدا به زمانه خلاص او ته ولاړو ول چې پیغمبر راته نه ویلي خدای شته کې کوټه مرانه استغفر نه ده تاړو دې ته پرېدم ولی په دین پسې ملنډې کول الله تعالی وی ان شانئک ذک بشک دشمن ستا به هو الابتر هغه بنام نشانی او هغه میراث اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک بشک مونږ درکو تعالی الکوثر کوثر یا خیر کثیر فصلی نماز کول ربک د خپل رب درزا د پاره ونهر او قربانین در رب درزا د پاره کوم ان شانئک بشک دشمن ستا به هو الابتر دا به اولاد یو بنام نشان وي دا سبق چې موږ وایو موږ لپاره یو څو خبرې او د عمل لپاره یادول پکار صرف ترجمه باندې یادو چې بس ترجمه مې کړې بعد خلکو ته بتو ویل که درس ټول نه واجی شبد ترجمه کړې نه دې کړې خدای بدنا تا کړې وې نو پتا به اثر کړل اثر وکړي چې ته ځان له اثر خبرې والي په دې صورت کې کومه خبرې دي چې هغه نه موږ په موږ باندې اثر وکړي و خبره پکې ده چې الله تعالی پچا انعامات کړی نو ټول نه زیات انعامات پچا کړی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ خو انعامات دي ته چې پیسې را سړي الله تعالی دغه انعامات نه وي د آخرت په لحاظ سره د
د انسانیت په لحاظ سره د معاشرې د ښکلا په لحاظ سره د ټول نه زیات انعامات الله په چا کړي؟ په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس به بیا موږ د رسول الله ژوند ګورو چې کم کم احسانات دي. ګوره قرآن یې ورکړی و، پوهه یې ورکړې وه، لمونځ یې توفیق یې ورکړی و. د زکات د دې مطلب دا دی چې انعام دا د الله لوی انعام دی چې کوم سړی لمونځ او اودس کې مشهور دی، په زکات خیرات کې مشهور دی، په روژه او جهاد کې مشهور دی. د دې مطلب دا دی چې په دې د الله لوی انعامات دي، نو د منعم علیه سره به خپل تعلق ساتي. دویمه خبره دې نه دا معلوم شوه چې په دې انعاماتو کې ډېر انعامات دي، خو یو انعام پکې د حوض کوثر دی. د حوض کوثر د جنت د نیر د اوبو تقسیم، نو هغه د پیغمبر په رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه کې دی، په لاس کې دی، هغه ته الله تعالی ورکړی دی. ګوره د ټول نه لوی احساناتو کې یو احسان حوض کوثر ملاوي دی. بیا درېیمه خبره په دې سبق کې موږ له دا پکار ده چې زموږ سره څه انعامات دي، زموږ سره څه ښېګړه شوي، په موږ خوشحالي راغلي، نو موږ له اوچل کود او ډډېدل او ډزې او ډومبخې او سندرې او دوپړې او دا نه دي ور پکار. موږ له څه پکار دي؟ د الله شکر ایسته پکار دي. الله حکم وکړو چې دا خیر مې درکړی دی، نو فصل لربک ونحر، نو څه چل به کوئ؟ خپل لمونځ او اودس یعنې شکر ګزاري به کوئ. او پنځمه خبره د آیت نه دا صورت نه دا معلومه شوه چې د رسول الله دشمنان، د رسول الله ګستاخان دا چې په دنیا کې هم ذلیله وي او په آخرت کې به هم د جهنم په عذاب کې څه کېږي؟ لتاړ وي. نو دا په اصل کې بې نام و نشان شه. نو په غزوه بدر کې تاسو وکړه بلا کافران سرداران چې هغه د پیغمبر علیه السلام د ملګرو د تورې لاندې راغلي. ٹھیک شوه؟ نو آخرت کې به دا څه وي؟ بې نام و نشان وي. دا د سورت الکوثر ترجمه وه، نو دا تاسو پکار ده چې یاده کړئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.